الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. محترم و عزت مندو، یو سړی چې څه وایي یا څه کلام کوي یا خبرې کوي نو خامخا د هغې په مطلب په معنا باندې هغه پوهېږي، نو الله به هغه ته فایده رسوي. مونږ منځونه کوو، د قرآن تلاوت کوو، لیکن مونږ په دې اکثر زمونږ ملګري په دې باندې نه پوهېږي چې په دې کې څه ویلې کېږي او څه نه ویلې کېږي. مثال طور باندې مونځ شو، مونځ مونږ کوو دا په عربۍ باندې مونږ وایو، لیکن د هغې په معنا باندې اکثر خلک ځان نه پوهېږي چې د دې معنا څه ده. نو د مانځه ترجمه دا لازمي ده چې کم از کم یو سړی مونځ کوي نو هغه په دې باندې پوهېږي چې لکه زه څه کلام کوم الله پاک سره، الله پاک څه وایي او زه څه وایم. نو الله به ده ته دی به ترې د هغې نه خوند واخلي، دغه عبادت نه به مزه واخلي چې ما دغه وي، الله تعالی دا وي. نو دا په کار ده. هسې یو سړی په ترجمه باندې نه پوهېږي، په مخه لګیایي، نو هغه چې کوم هغه د مانځه چې کوم فیض دی هغه فیض ورته نه حاصلېږي. نو د مانځه ترجمې په هکله زه مختصر الفاظو کې چې کوم لفظي ترجمه ده هغه به تاسو ته زه ذکر کوم چې د هغې نه تاسو کوم ملګري چې زمونږ په ترجمه باندې نه پوهېږي د هغوی ته استفاده وکړي، نو دا به ډېره ښه وي انشاءالله. سبحانک اللهم، پاکی دا تعالی را اے اللہ، و بحمدک او سرد سناستانا، و تبارک اسمک او برکت والدے نمستا، و تعالی جدک اوچت شوی دے شانستا، تعالی اوچت شوی دے جدک شانستا یعنی اوچت شان والی، ولا الہ او نشت دے الہ یعنی معبود غیرک بغیرستانا، اعوذ باللہ پناہی غوارم پا اللہ، من الشیطان الرجیم د شیطان رٹلی شوینا، بسم اللہ شروع کم پنم دا اللہ، الرحمن چی بے حد مہربان دے، الرحیم چی رحم والا دے، الحمد طول سنا صفت للہ یوازی اللہ لردی، رب العالمین چی رب دے دا طول مخلوقاتو، الرحمن چی بے حد مہربان دے، الرحیم چی رحم والا دے، مالکی مالک دے، یوم الدین دا روزی دا قیامت، ایاکا خاصتا نعبدو عبادت کو منگا، و ایاکا او خاص دتانا نستعین مدد غاڑو، اهدنا اخایا منگتا الصراط لار، المستقیم برابرا، صراط الذین لار دہغا خلقو انعامتا چتا انعام کڑے دے علیہم پاغو باندی، غیر المغضوب علیہم ندا غضب کڑے شو پاغو باندی، یعنی دا غضب کڑے شو لار منگتا مخایا، غیر المغضوب ندا غضب کڑے شو علیہم پاغو باندی، ولا الضالین او ندا گمراہانو یعنی دا گمراہانو لار هم منگتا مخایا.
دینه بعد چې کوم ټیم کې صورت ویل کېږي نو اکثر خلق قل هو الله احد وي دې کې هر قسم صورت ویل شي لیکن عام مشهور قل هو الله احد ویل کېږي دغه ترجمه وځه هغه سره وکړه قل اوایا هو الله دغه الله پاک احد یو دے الله الصمد الله پاک بے نیاز دے یعنی غنی دے بے پروا دے لم یلد ددنا سوک نه دے پیدا ولم یولد او دے د چانا نه دے پیدا نه دنا سوک پیدا دے او نه دے د چانا پیدا دے ولم یولد او نه دے د چانا پیدا دے ولم یکن له او نشت دے دلرا کفوا دد پشان احد یوتن یعنی د الله تعالی پشان هیڅ څوک نشته دی دین وروستو چې رکوع ته لاړ شي رکوع کې هغې ته تسبیحات ویل کېږي رکوع کې سبحان ربی العظیم وی سبحان پاک دے ربی رب زما العظیم چې ډیر لوی دی دا بدرې پیری وی دا غینه بعد به چې اوچت شي سمع الله لمن حمده سمع الله اوری الله پاک لمن هغه چا د پاره حمده چې داغه ثنا کوي الله پاک هغه سړی ته غوږ دی چې داغه ثنا کوي اوری الله پاک لمن هغه چا داغه چا خبره حمده چې داغه ثنا کوي نو دې کې وقف کوي حمده ها بیا دغه نه بعد وی ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد یا ولك الحمد دواړه صحیح دي ربنا اے رب زمونگا لک الحمد ستا دا پارا سنا دا دا غین بعد بیا نور دعا پکې مشته ده حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی لیکن هغه کوونه وي نو باغ نشته کوی ثواب دی پکې چې لاړ شي سجدی را سجده کې سبحان ربی الاعلى سبحان پاک دے ربی رب زما الاعلى چې ډیر اوچت دی دا بدرې پیری وي دا غینه بعد په دوه سجدو کې بدا وي او بیا بدغه شان دی بل رکعاتو کې بیا چې کینی نو هغه ته ویل کېږي تشهود التحیات چې ورته موږ عام طور وایو نو هغه ان شاء الله بلا برخه کې وایمه د ویډیو او دې پورې په دې باندې اکتفا وکړو او الله دې موږ له د مانځه او د قرآن کریم فهم او د ترجمې زده کولو توفیق راکړي وما علينا الا البلاغ وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم